سورہ طه کې په اصل کې بیان د توحید او د رسالت او د آخرت یعنی د اصولی مسائل په دې کې بیانول خدای سره سره د انبیاء علیهم السلام کیسې ذکر شولي او بیا د هغه سره سره د حضرت موسی علیه السلام مفصل او تفصیلی کیسه ذکر شوله. اوس دلته کې الله جل شانه دلته کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات کوي. نبی علیه السلام پیغمبري او رسالت الله تعالی دلته کې ثابتي ده دینه چې دا دومره لوی واقعات او حقيقي واقعات د انبیاء علیهم السلام چې بیان کړل دک شان د موسی علیه السلام مفصله واقعا نبی علیه السلام بیان کړل. دا دومره رښتیا خبره او دا دومره خسته او حقيقي واقعات بیانول دا د یو امي سړي د پاره چې یو امي سړی دی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم امي دی سکول کالج یونیورسيټي مدرسې ته نه دی تللی د چا نه زده کړه نه ده کړې د چا عالم خواته نه دی تللی او بیا داسې فصیح او بلیغ انداز کې بیان کوي د پیغمبرانو واقعات بیاني. نو دا په دې خبره باندې دلیل دی چې دا عام سړی نه دی بلکې دا د الله تعالی پیغمبر دی او دا دې چې کومې خبرې کوي نو دا خبرې د خپل خبرې نه دي من جانب الله دي یعنی د الله د طرف نه ته وحی کیږي دا وحی ده دا خبرې عامه خبرې نه دي. نو دا مخکنی تیر شوی واقعات یا د موسی علیه السلام دا تیر شوی تفصیلی کیسه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته بیان کړله نو دا په دې باندې دلیل دی چې نبی علیہ السلام عالم نه دی تللی سکول یونیورسيټي کالج کې سبق نه دی ویلي او بیا دومره علم ورسره دی پخوانو پیغمبرانو واقعات بیان کړو د امتونو واقعات بیان کړو نو دا علم ورسره د کوم ځای نه راغی. نو دا په دې خبره باندې په خپل دلیل دی چې نبی علیه السلام د الله تعالی را لېږلی شوی پیغمبر دی. په دې باندې الله تعالی د رسول الله وسلم هغه رسالت ثابتې دلته کې ستانه مخکې چې کوم امتونه کوم واقعات تیر شوي دي نو دا موږ تا بیانو په تا باندې بیانو دا څومره واقعات چې دي دا تا باندې موږ بیان کړو په دې قرآن کې دا په دې قرآن کې لیکلي شوي دي. نو مشرکینو ته الله تعالی بیان کوي چې تاسو د نبی علیه السلام د رسالت ومنئ ځکه چې ته قرآن ورکړی شوی دی دا من جانب الله دی من لدنا الله وي زموږ د طرف نه ذکر تا ته موږ قرآن درکړی دی دا ټول واقعات په قرآن کې دي. نو دی چې دا قرآن نه منو نو دی به دا نبی علیه السلام ځان نه جوړ کړی دی نو الله تعالی وي ځان نه دی جوړ کړی او بلې څو ځای قرآن مجید کې الله تعالی دا ټول چیلنج کړي دي او تر قیامت پورې چیلنج دی چې فأتوا بسورة من مثله نو دوی لس آیاتونه راوړی او اخره کې الله تعالی چیلنج ورکړل چې فأتوا بسورة من مثله د دې په شان یو سورت راوړی ان کنتم صادقین کو چې تاسو په خپله خبره کې رښتونی یې. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم ان کنتم صادقین کو چې تاسو په خپله خبره کې رښتونی یې نو د دې په شان د صورت راوړی او صورت کې دا تنوین نه دی دا دوه زیرونه چې دي وي دا د تقلیل لپاره دی د قلت لپاره چې وړوکي نه وړوکي صورت راوړی تر اوسه پورې نه دی راوړی تر قیامت پورې نشي راوړلی.